چې قائل په خپل عمل شي مسلمانې که ایمان دې په الله نبی نوروانې شرک مشرک کوي مشرک وایي کافر ته ته امت کې د نبی آخر زمانې ګرانو خوږو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خیال غمګین د ګوجر نیوز فورم نه تاسو ټولو ته هرکلی ویم او ډېر ډېر سلامونه پیش کوم او د ګوجر نیوز پوره ټیم ته سلامونه پیش کوم د هغوی شکریه ادا کوم او د قاري عبدالرقاب صاحب ډېره ډېره مننه چې هغوی موږ ته موقع راکړه خپل د خیالاتو اظهار ګرانو کتونکو نن سبا چې څه حالات په دې دنیا باندې تاسو وینئ د دې غټ وجوهات دي یو خو زموږ خپلې بدعملیانې دي او دویم په کشمیر کې چې کوم حالات چلیږي د هغو په هکله ما یو څو شعرونه لیکل دي خپل د خیالاتو اظهار مې کړی دی تاسو ته پیش کوم هیله لرم چې ستاسو به خوښیږي بیان مې واورئ دنیا کې هر یو مسلمان بے گناہ سوزی پلمبو کے کشمیریان بیان میں واورئ وی بیان میں واورئ رونو درون دی رشتیا دی دا دنیا خلق پا عذاب کے مبتلا دی پا داغ وجہ چو دا کشمیر پا لگا دی یا خم سوک نکوی دا دی خلق پرسانا بیان میں واورئ دنیا کے ہر یو مسلمان بے گناہ سوزی پلمبو کے کشمیریان بیان میں واورئ دش پیتونو کالو نہ دگا ظلم زور دے اکڑا یقین بل پا کشمیر کے داسی اور دے چنا سڑیگی زخمی زخمی پکی ہر کور دے راپا سے رونو تقاضا دا د ایمان بیان میں واورئ وی د سرسڑینو رورا کشمیر پا جیل کی بندی چکم دی پاتی آگا واڑا نظر بندی پا دغا وقت کی وسستو مانا پخپل جوندی خالق تے مددگار شناگہانا بیان میں واورئ او که حکومت پا دی خبر باندې سنه کوي رونو دا ځان لا ټول جهان لپاره خنه کوي مجاهدینا یو خس په دیو باندې اسره نه کوي اوس حکومت ته د جهاد وکړي اعلان بیان مې واورئ زمونږ دشمنه په دغه وخت کې هندوستان دی رونو را پاسے چاکے لے گاو ډیر ایمان دے دی دیو اصلیت و سخکار پټول جهان دے بغیر د جنگ نه ناسمیږي رزیلان بیان مې واورئ دغه وینا زه د لونډۍ نه خیال غمګین کومه چې څو ژوندی یم ظالمانو به توهین کومه په هغه خلکو زه همیشه لا آفرین کومه چا چې سرونه په وطن کړلو قربان بیان مې واورئ دنیا کې هر یو مسلمان بے گناہ سوزی په لمبو کې کشمیریان بیان مې واورئ